نن چې زموږ کوم ګیسټ دی سپیکر دی په حقیقي معنو کې هم د استعارف محتاج نه دی. زه په حقیقي معنو کې د سیاست منټور زه ګڼم. زما د کوچنیوالي دوست دی نورالله عبرت صاحب، زموږ د پشین بازار اوسیدونکی دی. یو مختصر بایوډاټا یې ستی مخ ته ایږدم. د ګورنمنټ ماډل های سکول سے میټریکولیشن کړی دی. ایف اے اور بی اے د گورنمنٹ ڈگری کالج پشینه سے کړی ده، اور ایم اے انګلیش یې د کراچی یونیورسٹی سے کړی دی، اور ایم اے انټرنیشنل ریلیشنز کې د یو بی سے کړی ده. دغه رقم د ده که موږ ایفرټس راواخلو چې د خپله اپیره سوی دی په ایګزامو کې، په کمپټیټیو ایګزامو کې. د ده اول اټیمپټس په 2016 کې د پی سی ایس ورکړي، پاس وکړي. چونکې هغه د چې کوم ریکوایرډ مارکس و هغه نه ولو، نو په دې ده ته الوکیشن د دغه نه سوه. بیا د همت نه دی راوکړی په 2018 کې بیا د پی سی ایس ایګزام ورکوي. په هغه کې د 457 مارکس یې اخیستي وو، لیکن په بدقسمتۍ سره پاکستان سټډیز چې کوم پیپر و هغه دغه پاته سوی په هغه ورکړي. بیا په 2023 کې بیا د پی سی ایس اټیمپټس ورکوي، په هغه کې دغه 509 مارکس ولو. بیا دغه کې بیا د پاکستان سټډیز پیپر کې د ماته خوړل. دغه سبا بیا د سیاست سفر دی 2018 کې ایګزام دور کړی و د سیاست څخه، په هغه کې 597 مارکس د کړي وو، لیکن ریکوایرډ مارکس چې هغه 600 وو، یعنی خالی په 3 مارکس باندې د سیټ پاته سوی. په 2020 کې بیا د سیاست کې د اپیر سلو ایګزام یې ورکړي، پای کې د ایس اے پیپر پاته سوی. بیا دغه سبا 2022 کې بیا اټیمپټس ورکړي، پای کې د پاکستان اپیر پیپر خالی په 17 مارکس په هغه کې دغه راغلی په پاکستان اپیرس کې. اور بیا سیاست سپیشل ایګزام کې د اپیر سو هغه د ورکړیو، په هغه کې د ریټن کلیر سلو، بیا میډیکل وسو، او چې کوم نفسیاتي ټیسټ راځي هغه یې وسلو، انټرویو یې وسوله، لیکن دته بیا سیټ نو سه الوکیټ ده. دا ګرد د کوم سفر وروستي تر مخ په دې کې ښه وي. ما ته د یو پوسټ سره چې کوم ټایم د سیاست ریزلټ راغلی و، دا د پر خپل پیج باندې یو میسیج چې و هغه پرېښتی دا و. ما ته میسیج ډېر خوند راکړي. نو دا د ګردو اسپیرنټس دپاره یو ډېر ایم میسیج دی. د ده الفاظ دی، زه یې کوټوم. To all those who are struggling, I want to say that every failure is a stepping stone to success. Don't let setback discourage you. Keep pushing forward and believe in yourself. Your hard work and determination will pay up. Remember, it is not about being the best. It is about being better than you were yesterday. Stay motivated, stay focused, and you will achieve your goals. And yes, I am by the Lord of the heavens, every thrill about not being allocated to the undesired group. All that I have desired and worked towards are not the group allocated to my friends. Even if I had been allocated, I would not have been able to satiate my desire. Yet I am satisfied with what I have done in life. نو زموږ تر مخ د کرج یو ډېر غټ اګزامپل دی. زموږ سټوډنټ ته پکار نه دی چې هغه د یو ناکامي څخه چې دی مایوسه سي، بلکې هره ناکامي هغه موږ ته یو سبق راکوي چې موږ د نوي سره څه جدوجہد چې دی هغه شروع. مزید ستاسو په مخ کې آیل نه جوړېږم.